الحمدلله کار په کافي شوی دی. ډاکټر سهیل صاحب دی په لګیا دي، هغې په نور کار هم کوي. زما چې څومره اندازه ده دې وخت کې، اوس زما د ایګزیکټ فکر نه دی پاتې، خو 300 لګبګ راپې هغه بکس ته راغلي دي او انشاءالله موږ به کوشش کوو داسې 625 630 په هغه روز به راپیدا ټیک دی. اول خبري پښتنو کوم داسې ډول چې خلک په مړو باندې هم اف آی آر کړي، خبرونه ولېدلي دي صرف د دې لپاره چې دا جرم ثابت شي. نو دا د کیس د ریوپن کولو خبره داسې شته چې په دغه کم کس چې تاسو ذمہوار ګڼئ په هغه باندې اف آی آر وکړي، قانوني لاره کړي. په کار خو ده په قیوم خان اف آی آر کول په کار دي او په مړینې باندې څنګه چې ته ووې چې زموږ مړو باندې دعوې شوي دي، زموږ په مړو سره ظلمونه شوي په دغه ورځ، نو بالکل په کار ده چې د قیوم خان باندې دا دعوه ری اوپن شي او کو نور اسم نه تاریخ نه نوم مسا شي. ډېره مننه. پیاده رالم داسې والله چې کاکا دې جمعه تراځي ها جمعه تراځي اسف جانا صدر صاحب جمعه تراځي ماشي يا زاده لا ورا لا ورا كده شكيل خان نامه لا اصور لا ورا ابو الشيطان ابو الشيطان اسمن ديار اسمن ديار قربان شاه يا ولي يا ولي سلمي بدار دي يا ولي يا ولي استاجو اشاره غوري يا ولي يا ولي نور بصبر نکیږي يا ولي يا ولي تجو اشاره وکا يا ولي يا ولي يا تماشا وکا يا ولي يا ولي مغلطه نظر شاه يا ولي يا ولي قربان شاه يا ولي يا ولي قربان شاه يا ولي يا ولي
د بابا دا پیروکار به تاسو ټول عمر د مظلوم په سب کینې د بابا دا پیروکار به تاسو ټول عمر د یزید خلاف د حسین په سب کینې د بابا پیروکار به تاسو ټول عمر د قیوم خان مخامخ ولاړ د هغې خدای خدمتګارو په سب کینې چې کم د پاره نن موږ راغونډ شوي یو او انشاءالله تر دروز د قیامته پورې د هر ظالم ما ته خلک وی ته بیانیه کې ته یره ولې نه لرې نو چې موږ الحمدلله د هغې خلکو وارثان یو چا چې په جلیه والا باغ کې دا دعوې سره ویلي دي چې په سینه ګولۍ لګېدلې دي په ملا ګولۍ نه ده لګېدلې انګریزان ووی چې باچا خان قافله تښتېده او د دې په شا ګولۍ لګېدلې دي نو دې خدای خدمتګارو ورته ووی کو د یو سړي په ملا ګولۍ لګېدلي موږ یې ذموار یو د ټول شهیدانو ګولۍ په سینې لګېدلې وې موږ د بابړې د شهیدانو وارثان یو موږ د دې قام د دې خاورې د هغې خلکو وارثان یو چا چې د دې ازادۍ دپاره وینې ورکړې دي موږ الحمدلله د دې قام د سختو مخامخ به ولاړ یو موږ یریدو والا نه یو یره د مرګ نه ده او انشاءالله موږ مرګ ته ځان نیولی دی موږ به د مرګ نه نه رستو کېږو خو د خپل قام حفاظت به کوو د دې د پرمختګ خبره به کوو زه تاسو ته هاوس اوپن کوم څه سوال ای زه تاسو